په هر یو ملک کې ښایسته ښایسته ځایونه پکې دي او دغه ښایسته ځایونه د ملک ښکلا ده. خلک یې په ښه طریقه باندې یادوي. خو داسې یو ملک هم په دنیا کې شته دی چې هغه ټول ښایسته دی، د هغه مشهورتیا، د هغه ته کوم پهچان دی دا په ښایست باندې دی. او دغه ملک په دنیا کې ډېر ترقي یافته ملک هم دی. د ټولو نه زیات امن چې کوم دی په دغه ملک کې موجود دی. په دغه ملک کې د اوسه پورې بدامني نه ده راغلې، جنګونه لانجې پکې نه دي راغلي، قوم پرستي مذهب پرستي پکې نه ده راغلي او په دنیا کې په ډېر ښه ترقۍ سره دا ملک روان دی. زه خبره کوم د نیوزیلینډ. نیوزیلینډ ملک کوم دی دا موږ زیاتره د کرکټ د وجې پیژنو چې په هغه کې غټ غټ پلیران دي، میکولن شو یا ټیلر شو، غټ غټ پلیران پکې دي. د دغه په وجه باندې موږ نیوزیلینډ ملک پیژنو. خو نیوزیلینډ یو داسې ملک دی چې دا په پیسفیک اوشن په ساوث باندې واقع دی. دا تقریبا 4000 کیلومتر دور د استرالیا نه دی. دا یو بهترینه جزیره ده، یو بهترین ملک دی او د دې اقتصاد او د دې اکانومي په ټوله دنیا کې منل شوې ده. په دې نیوزیلینډ کې امن ولې پکې دی او نیوزیلینډ دومره زیاته ترقي ولې کړې ده؟ کو موږ د نیوزیلینډ تاریخ ته لاړ شو نو هلته یو داسې خلک اوسېدل چې د هغو کار صرف او صرف د مایانو ښکار و چې هغه ته به ماوري کوم د ټرایب یا کوم خلک و دغه به ورته ویل. نو هغوی د ښکار په تلاش کې د مایانو په تلاش کې راووتل او یو داسې یو جزیره کتله، یو داسې علاقې کتله چې په هغې کې په ښکار په اسانه طریقه باندې کوي. نو چې هغو کله ډېر زیات مزل وکړو نو هغه یو داسې جزیرې ته لاړ، یو داسې علاقې ته لاړ چې هغه ډېره زیاته ښایسته وه، ډېر ښایست پکې و. نو هغو هغه علاقه خوښه شوله او هلته خپل ټول خلک قومونه راوغوښتل چې موږ دلته آبادیږو او په دې ملک کې موږ خپل ژوند کوو. د وخت تېرېدو سره ته کله برټش ته کوم ګورنمنټ یا ته کوم یورپ یونین یا ته کوم یورپ هغه ډېر سټرانګ او هغه مختلف جزیرې ته کوم دی ډیولپ کولې. نو هغوی په دغه ډیولپ کېدو په نوم پسې رال نیوزیلینډ ته. په دغه نیوزیلینډ کې کوم قوم اوسېدو، کوم خلک اوسېدل، هغو د برټش سره لانجې وکړې، جګړې ورسره وکړې او خپل ملک یې آزاد کړو او د برټش قبضې له ورنه کړو. بیا د وخت سره بیا برټش خپل ځان ډیولپ کړو، خپل ځان یې مضبوط کړو او په دې باندې بیا اټیک وکړو او دغه علاقو کې د کوم دی دغه کوم ته د نیوزیلینډ ټرایب یا د کوم ماوري کوم قبیله وه د هغو سره ژوند تېرول شروع کړو. په دغه ټیم کې د دوی په منځ کې یو اګریمنټ وشو او برټش دا سوچ وکړو، دا فکر یې وکړو چې بغیر د دې خلکو نه موږ دلته ترقي نشو کولی، دلته ژوند نشو تېرولی. نو هغو سره یو داسې اګریمنټ وکړو چې هر ځای کې یو پراپرټي وه یا به د کوم ټریډ و، په هغه کې به د هغه ته کوم اوسېدونکي وو، زرین خلک وو، هغو له به یې موقع ورکولې او دغه په موقعو باندې په دغه طریقه باندې هغه خلک د یو بل سره ملاو شول او په هغه علاقه کې امن هم ډیولپ شو، په هغه علاقه کې ترقي هم راغله. نو نیوزیلینډ الریډي په ښایست باندې هم مشهور دی او بل دغه ځای کې آبادي ډېره زیاته کمه ده. خو تاسو نیوزیلینډ ته وګورئ نو په نیوزیلینډ کې صرف 20% کوم دی خلک اوسېږي، د بقایا 80% علاقې د کومې دي په دې کې څوک نه اوسېږي، دا شړې دي. صرف یو ښار د کوم دی په دې کې د نیوزیلینډ ټوټل آبادي اوسېږي او په دغه ښار کې د نن سبا د کوم دی چې کوم کنسټرکشن دی یا کوم کورونه دي نو دغه په دغه ښار کې ډېر زیات دي. اوس د نیوزیلینډ حکومت دا کوشش کوي خلکو له $8,000-9,000 هم ورکوي چې تاسو د نور سایډونو ته چې کوم د 80% علاقې دي چې کوم ډیولپ نه دي تاسو دغه ته لاړ شئ او دغه ځای کې آباد شي. ګوره د نیوزیلینډ د ترقۍ او د امن صرف دوه وجې وي. نمبر 1 وجه دا وه ته کله هلته یورپي یونین لاړې، ته کله هلته یورپیان لاړ نو هغو ته پته ولګېدله چې د هغه پورې موږ د علاقه نشو ورکولی، د هغه پورې دلته موږ حکومت نشو کولی، تر څو پورې موږ د دې لوکل خلک د کوم دی موږ د خپل ځان سره نه اخیستي. چې هر کله تا لوکل خلک د خپل ځان سره واخیستل نو ستا ملک به هم ترقي کوي، ته هم ترقي کوي. چې کله تا لوکل خلک پرېښوستل په هغو باندې تا ظلم او جبر شروع کړو نو ته به هم ترقي نشي کولی او هغه لوکل خلک به الریډي ترقي نشي کولی. دویم که موږ د نیوزیلینډ اقتصاد ته وګورو نو ګوره دا یو ځانله جزیره ده، د دې خواته نږدې ملکونه نشته دی، دې ته ټول مزل د کوم دی هوایي دی، خو بیا هم د دې اقتصاد ډېر زیات مضبوط دی. بل دغه ځای لوکل خلک هم کم دی، 27% خلک د کوم دی دا مایګریټ شوي دي، په نیوزیلینډ کې آباد شوي دي. دا خلک ولې دغلته آبادېږي؟ دغو ته د ژوند موقع ډېره ده، دغو ته سهولیات ډېر دي، دغو خپل ملک داسې ډیولپ کړی دی چې هر سړی دا غواړي زه په نیوزیلینډ کې ژوند وکړم، هلته خپل رهایش وکړم او هلته خپل د بچو مستقبل برابر کړم. دا یوه خبره کوم دا د پاکستان لپاره، د افغانستان لپاره، د بنګلادیش لپاره د شرم مقام دی، د خفګان مقام دی چې د نیوزیلینډ ټوټل ته کم اکانومي ده، کم اقتصاد دی، دا صرف او صرف په مال مویشي باندې روان دی. په نیوزیلینډ کې ټوټل آبادي 50 لک ده او د 3 کروڑ نه پکې زیات مال مویشي دي. په دنیا کې چې څومره هم میټ ایکسپورټ کیږي نو دا ټول نیوزیلینډ
ایکسپورټ کوي. د قرنګ زمنګ په دې ملک کې کوته خیالو کې دلته اګریکلچر هم ډیر دی، انیملز هم ډیر دي، خو په من کې دا کوالټي نشته، دا صلاحیت را پکې نشته چې من خپل بزنس اګریکلچر سایډ ته وړو یا من خپل علاقې له دومره ترقی ورکو چې ټول دنیا ته من گوشت یا ملک دا من ایکسپورټ کوو. نو نیوزیلند تقریبا په 2019 کې $46 بلین دا صرف او صرف د مختلف غواګانو یا د ځناورو ته کم میټ دي دا ایکسپورټ کړي او خپل ریونیو په جنریټ کړي او خپل ملک یې ډیولپ کړي. نو د نیوزیلند زیاتره اقتصاد د کم دی دا صرف او صرف په اګریکلچر باندې دي او په انیملز میټ ته کم ایکسپورټ کېدل دي په دې باندې دي. نو دغه وجه ده چې په دې علاقو کې امن هم پکې دی، په دې علاقو کې خوشحالي هم پکې ده او په دې کې یو نیچرل د کم ښایست دی دا پکې هم موجود دی په نیوزیلند کې. نو نن زموږ سره ټاپک وو نیوزیلند چې دا تاسو ټولو ته پته ده چې نیوزیلند یو ښایسته ملک دی، یو ترقي یافته ملک دی، په دې کې د ژوند د تېرېدو سهولیات موجود دي، خلک پکې خوشحاله دي، تعلیمي معیار برابر دی، اقتصاد برابر دی، ټریډ برابر دی او هر قسمه سهولیات په دې ملک کې خلکو لا ورکړي دي. کو بیا موږ بل سایډ ته موږ ګورو نو د نیوزیلند ته کومه ځمکه ده دا زیاتر غرونه دي، پهاړ دي، په دې کې ژوند تېرول ډېر زیات مشکل دي. زموږ د هموارې ځمکې دي، کولاوې ځمکې دي، هر قسمه سهولیات پکې شته دي، خو دې باوجود موږ خپل اقتصاد نشو مضبوطولی، خپل امپورټ ایکسپورټ نشو بړاولی. او نیوزیلند یو داسې ملت دی، یوه جزیره ده د سمندرونو په منځ کې دی، آبادي کمه ده، سهولیات ته کم دي او خپل ځان یې د دنیا مقابلې ته جوړ کړی دی او دومره مضبوط اقتصاد چې خپل ملک او خپل عوام پکې بهترین ژوند تېروي. والسلام.